زمونږ یو تقریبا یا یو 100 ورځې به ورته ووایو یا به ورته میاشت ووایو تقریبا مونږ چې څومره دي نو دا ختمېدو والی کونسلر دی که ناظم الله دی او که هغه څومره چې دي دا ختمېدو واله دي. ما چې زه د خپل وروڼو سره مطلب چې هغه خبرې شیر کړمه نو نن نه ټاپک چې دی نو زه به ناظم الله نه تپوس کوم ځکه چې ناظم الله م یوه غټه اوده ده. ښه لول دې له به راشو چې ناظم الله صاحب یوه خبره خو راته دا لږ واضحه که لکه تقریبا 4 کاله زمونږ وشو تقریبا د منګه ختمېدو والی و ځکه زمونږ د عوامو ته لوکټې څه وښیه کم از کم لکه تا په دې دومره وخت کې تو ماته دا ووایه چې تا څه کړي دي یاره د قوم دپاره مطلب دا دی تا څه کړي دي او څه نه دي کړي هغه ماته معلوم دي بغیر ته د خپلې عیشونه چې ته پکې څه د بهر ملکونو ته تللی عیشې دې کړي دي. دغه منم بله خبره دا ده چې څومره پنډونه تاله راغلي دي د هغې پنډ نه ته ماته دا وښیه چې تا پکې یو کوڅه کړې ده تا پکې یاره چاته اسپتال 2 روپۍ ورکړي تا پکې چاته روډ راخ کړی یو شی ماته ناظم الله ته زه تا ته وایم په دې دومره وخت کې چې ته ماته یو شی وښیې نو زما دا قوم به مطمئن شي او زه به مطمئن شم. په دې مخکې ورځو کې زه ستا کلي ته تلم ګوجر کلی ورته وایي چې هغه کسانو سره میلاو شوم نو هغو ته ما وی چې یاره ناظم الله دلته څه وکړل وی زمونږ 2 کیلومیټره روډ دی وی قسم په خدای هغه نه دی کړی. نو ناظم الله صاحب نو زه تا ته دا خبره کومه چې خفه کېږم چې ستا کلم جلسئ د خپل لیډر دومره صفتونه کې چې صحت پې تمام دی خو ته خو هم ناظم الله یې که نه ته به هم دې قوم ته څخې چې یاره ما دا وکړه ستا ذمهواریان نه دي ستا باندې هم ستا ذمهواریان تا خو چې یاره د والي صاحب حکومت و هغې کې څه نه و شوي او مطلب دی الله پاک ماله اختیار راکړو زه به دا کوم خو ته ماته دا ووایه چې تا په دغه کې فیسټیول یې ولګولی ځه ته ماته دا ووایه ته چې په هغې باندې 15 لکه روپۍ لاګت راغلی دی نو په پیپونو باندې 15 لکه روپۍ څنګه لاګت راغلی زما په نس که ډېرې پې راغلي 2.5 لکه روپۍ دې پې راشي یو خو دې دغه سیټ ته کړې او نورې عیشیانې ښه او بیا دې یو خپل سړي له داسې ټیکه ورکړې ده چې داسې یو نږدې کس له دې ورکړي ولې په دې کې به ستا کمیشن نه وي ناظم الله صاحب تا به دا پردي سړي له ورکړي وه زما به تا منلې وه چې په دې کې ستا کمیشن نشته خو تا یو داسې نږدې کس له چې نوم یې علمه نو بیا مطلب دا دی چې نوم یې اخیستی شه منظومه د چا نه دا یاره نه کېږي خو ناظم الله صاحب او دا قوم هم پېژني چې چا له ټیکه ده ورکړي او د ده پکې څونه دي. بلې خبرې ته وګوره یو څو ورځې پاتې دي چې موږ هم ختم زه په خپله جنرال کونسلر یم زما خپله ذمهواري ده راشه ویزټ وکړه ناظم الله ته هم د اوډیګرام ویزټ وکړه زما کارونه راچوت کا او خپل راچوت کا که تا زما په نیمه کارونه کړي زما دې په خدای قسم زه به د سره الیکشن نه لړاو کم او په تاریخ کې به هم نه لړوم زه به بالکل الیکشن نه کوم خو ناظم الله صاحب ته زه دا ویم چې ما ته به ټورونه زه ستاسو نه منم دا عیشیانې زه ستاسو نه منم زه خبر شوی یم چې تاسو اوس بیا ټور له روان یئ ولې تا کم از کم تاسو 20 لکه 30 لکه روپۍ په ټور باندې لګوئ دا خو نږدې ورځې دي دا خو ختمېدو والی دي لکه زه هم ختمېږم تم ختمېږي چې څومره دي دا ټول کابینه ختمېږي نو لوکټې مطلب دا دی لوکټې د تا ته ما اول دا خبر ته په خپله وایې چې زما سره د مچۍ دم نشته نو چې ستا سره د مچۍ دم نشته نو تا مخکې ولې استعفا نه ورکوله که اوس وایې چې زه به استعفا ورکوم نو هسې هغه خو غلطه خبره شوه اوس د استعفا څه پیدا نشته خو تاسو چې کوم دا اوس چې کوم تور لګوئ تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو په دې میډیسن ولې نه هلئ غریبانانو له اسپتال ته ورشئ د اسپتال کې کم نمونه خلک پراته دی په خدای یقین وکړه ناظم الله صاحب لوکټې د دې ټورونو نه راوځه د دې عیشیانو نه راوځه او لوکټې د دې اسپتال ټور ولګوه چې په دې خلکو باندې څه تېرېږي یو طرف ته خو تاسو ته پته ده چې مهنګایي ده یو طرف ته ناظم الله صاحب زمونږ ناظم الله صاحب دا دعوه کوي چې یاره زه د خلکو غم قادیانې کوم نو
ته ماته دا ووایه چې دا ګوجر کلی چې دی دا ستا په کلي کې راځي دا یو کلی دی چې هغه وایي چې وروره یاره موږ د سره دی لیدلی هم نه دی او نه زموږ غم خادي کوي موږ په سترګو نه دی لیدلی نو کم از کم ناظم الله صاحب زه راته دا خبره کوم چې زما دا حق جوړیږي چې زه څه هم پوه کړم زه چیف منسټر هم پوه کړم زه وزیر هم پوه کړم دا زما حق جوړیږي ځکه دا الله پاک ما کې دا ګډ اچولی ستاسو سره خو د مچۍ دم هم نشته لکه په دې دونه وخت کې تا یوه کوڅه ماته وښیه چې یوه کوڅه دې چېرته کړې یوه ګلۍ ماته وښیه روډ خو لا ډېره غټه خبره ده د ګوجرو هغه کلی چې کوم دی هغه ماته ووایي چې سپین خان په رب مې دې قسم که نن زمونږ دی غم خادم نه کوي نه دی موږ په سترګو نه دی لیدلی ښه بله خبره درته دا کوم چې په جلسو کې خو دا وې امیر مقام داسې شو امیر مقام داسې شو ته پل راته وښیه امیر مقام به دې یو سیټ ته کېدو زه یو سیټ ته به یې کېدو مړه خپل لیډر دې په شرمونو وشرمو خپل لیډر دې په شرمونو وشرمو تا له 100 لکه روپۍ دا زما د مخې نواز شریف درکړی و اخیستې شوې هغو تا ټول په ټورونو باندې وخوړې نه دې خوړلي ښه ته دوبۍ ته به څه تلی وې ښه ته چې اسلام آباد ته دې نور ټورونه عایشانې کوې دا ته په څه کې زما په روپیو کې د خپل جیب نه روپۍ راواله او کېږده که امریکې ته ځې که لندن ته ځې که جاپان ته ځې زما هېڅ اعتراض نشته خو ته ناظم الله او د ناظم الله دا حق جوړیږي چې یاره په 4-5 کالو کې کم از کم هغه خپل خدمات خلکو ته وښیي د یو سړي غم خادي وکړي تا یو کوڅه کړي یو روډ دی کړی یا نور فیسټیول دغه دی تا وکړو د 15 لکو روپو لاګت تا په هغې راوستو د هغې باندې خو 2.5 لکو روپۍ خرچم نه ده شوي 2-3-4 پیپونه دې لګولي په هغې کې تا څه لګولي دي لکه څه دي پکې لګولي خو نن زه دې قوم ته دا واضحه خبره کوم چې نه ناظم الله ټک کار کړی دی نه هغه صرف لکه د خپلې د پیدې کار ګوري او هغه کوي چې چېرته یې زړه وغواړي زما او ستا روپۍ دي ټورونه پرې لګوي هلکه ټورونه ته لګې په پردو پیسو لګې د پنډ نه راوباسي وسله بل ټور یې راښ کړی دی دا وره ناظم الله زه درته پاکه خبره درته کوم پاکه خبره چې نه دې ټور منم نه دې عیشانې منم او نه دې وروره دا شیزونه منم دغه روپۍ به راوالې د خدای تعالی هغه غریبانان په دې هسپتال کې په یو بیډ کې 2-3 مریضان پراته دي د سیرنج پیسې د هغو سره نه چې په 2 روپۍ سیرنج دی په اتانې سیرنج دی د هغې روپۍ د خلکو سره نه نو کم از کم مهرباني وکړه دا تا چې کومې عایشانې کړي دي هغه ما ته معلومې دي هغه دې قوم ته معلومې دي او زما په روپو دې کړي د دې قوم په روپو دې کړي روپۍ دې خپله یې ونه لګولي په اخره کې به دا وایم تا چې چاله ټیک اوور کړي دا ستا یو ډېر نږدې او یو مضبوط د دې کې دې موانه کړې ده که دې نه یې کړي نو د خدای په بنده نه یم او په بل باندې تورونه لګي او مطلب دا دی چې یاره پلانکي دا وکړل پلانکي دا وکړل پلانکي دا وکړل تا څه وکړل ته ناظم الله نه یې ته ناظم الله نه وې تا په دې 15 کاله کې په دې 3 کاله کې ماته یو شی وښیه چې تا کړی دی زه ناظم الله له ټایمونه میمونه نه ورکوم تا چې کم کرپشن کړی دی کم فضولیات دې کړي دي کمې چکرې دې والي دي زه نایب والا ته به هم انشاءالله تعالی چې ځم هغو ته به یو درخواست لیکم چې مهرباني وکړئ تاسو راشئ د دې تحقیقات وکړئ چې دت کارونه څومره کړي دي پټې کړي څومره دي نو انشاءالله تعالی خو زه ناظم الله ته دا وایم واضحه ورته وایم چې زه به نایب ته هم ځم زه به انټي کرپشن ته هم ځم زما دا حق جوړېدو که بیا هم زمانه په دې خبرو کې څه غلطي شوي او زه ګوره جذباتي سړی یم جذباتي په دې یم چې د غریب سړي ته وګورم او دې حالاتو ته وګورم او د دې چکرو ته وګورم نو ډېر زیات کار راشي په اخره کې زه نایب والا ته به هم ځم زه به انټي کرپشن والا ته هم ځم انشاءالله تعالی چې د دې مکمل انوسټیګیشن به کوم ستا د کارونو چې یاره تا پټې کړي څومره دي او تا لګولي څومره دي په اخره کې که زما نه څه غلطي شوي نو ډېره زیاته بخښنه غواړم قربان په اخره کې به زه ستاسو نه والم اجازت په لوی الله وسپارم د الله پاک